أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء سلورم سپارہ آیات نمبر 15 واللاتی او هغه خزی یاتینا چې کوي الفاحشه بدکاری من نسائکم ستاسو د خزنا فاستشهدوا پس تاسو گواهان طلب کئ علیهن په دې خزو باندې اربعه منکم سلور د خپل سړونا فان شهدوا بیا ګچره هغوی سلور واړو گواهی وکړه فامسکوهن نو تاسو بند کړئ هغوی نه دا خزی فی البیوت پکورونو کې حتی تر دې پورې یتوفاهن چې وفات کړي دوی لرا الموت مرگ یعنی د مرگ پرشتہ او یجعل الله یا اگرزی الله پاک لهن د دې خزو د پاره سبیلا سلارا نو دې کې د زنانو د سزا حکم بیانېږي چې کومه زنانه یا نارینا اغي بدکاری وکي او پاغي باندې سلور گواهان دا پیش کړی شي نو د زنا په حد کې دوه قسمه سختی کړل شوی یو دا چې په نورو معاملو کې دوه گواهان کافی چې دوه گواهان گواهی ورګي نو د مدعی مدعا ثابتېږي دوه گواهان او د زنا په معاملې کې ځکه چې دا د غون خاندان شرم دی غون خاندان په دې بی عزت کیږي ذلیل کیږي رسوا کیږي دا غي د وجنه شریعت تسلور گواهانو حکم کړی دی چې سلور گواهان به دویمه سختی په کې دا کړی چې په نورو معاملو کې دوه خزي په یو سړی باندې حسابي کو په یو گواهی کې یو سړی وي دوه ور سره خزي وي او دی په یو خبره باندې گواهی وکي نو دا گواهی قابل قبول ده په دې د مدعی مدعا ثابتېږي خو د زنا په معاملې کې په دې کې په زنانو باندې کار نه کیږي د سلور واړه بسړي دسی بنوي چې درې سړي وي او دوه سره زنانه وي چې دا دوه خزي د یو سړي قائم مقام دي دسی بنوي نو په دې کې دا دواړه قسمه سختۍ دي یو دا چې سلور گواهان بوي په نورو معاملو کې دوه گواهان کافي وي او د زنا په معاملې کې چې دا د غون خاندان شرم دی غون خاندان په سرپوزي کیږي د غون خاندان سترګې په کته کیږي د دې وجه شریعت تسلور گواهانو حکم کړل چې په دې کې به سلور گواهان او دویمه سختی ده چې سلور واړه به سړی وي دي کې به یو دو زنانه نه وي چې درې سړی وي دو زنانه وي دسی بنی وي سلور واړه به سړی وي او سلور گواهان به وي او کوچره دې سلور سړو کې یو کس خپل خبرې نه رسټو شو یا درې سړی چې کم دی د گواه د لپاره پیش کړی شو چې پلان کی او پلان کې د یو بل سره بدکاری کړی ده درې سړی پیش کړی شو سلورم سړی گواه پیدا نشو نو په دې دریو باندې بیا حد قذف لګي د تهمت سزا به دې دریو ورته ورکول کی هغه اتیا کوړی دي دا درې واړه به اتیا کوړی والی کیږي چې تاسو ولې په پاک دامن خزه باندې تهمت ولګو
تاسو تهمت ولګو داوا مو وکړله او بیا خپل داوا په څلورو گواهانو باندې ثابت نه کړل تاسو درې گواهان یې لہذا د دریو گواهانو گواهی په دې معاملې کې نه قبليږي د دریو ورته بیا حد قذف لګي یعنی اتیا کوړې به ورته لګي د دې تهمت لګول دا گواهی نه دا تهمت دی کو دې سره څلورم گواهی یا دوه کسانو گواهی وکړه دوه گواهان پیدا نشو یا دریو وکړه یو گواه پیدا نشو یا یو وکړه درې گواهان څلور گواهان به پوره کړي او تاسو ته ما ویلو چې گواهی به داسې نه کوي چې ما پلان کې چې کوم دی دغلته کمره کې ولیدل یا پلان کې ځای کې مې ولیدل تاسو ته ما ویلو چې د فقه کتابونو ذکر کړی دي چې کالمیل فی المکحلة داسې گواهی به ورکوي لکه د رانجو سلایي دی به د جج صاحب ته وایي چې جج صاحب ما دي داسې لیدلي دي لکه د رانجو سلایي د رانجو په بوتل کې داسې گواهی صفا گواهی به ورکړي داسې نه چې پلان کې ځای کې ګور کول یا په موبایل دی بل سره خبرې کړي نو دا گواهی چې ورکړي څلور واړه ورکړي نو بیا به په دې ښځه باندې چې کوم دی حد جاری کړي نو دا حکم چې کوم لومبې دا حکم د اسلام په ابتدا کې چې کله سړی او زنانه په بدکاري وکړله زنا به وکړله په هغې به ګواهان پیش شو نو دی به تر مرګه پورې الله وفرمایل چې یتوفاهن الموت تر دوی پورې چې وفات کړي دی لره مرګ راشي او دی ختم کی او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله د دوی دپاره سلاره نو به حکم دو چې کومې زنانه داسې بدکاري به وکړله نو هغه زنانه به په کور کې ایثاره کړله تر مرګه پورې به د دې د کور نه بهر وتل نو خو وروستو بیا حکم راغی الله وفرمیل چې الزانیة والزانی سورې نور کې الله رب العزت حکم وفرمایو نو دا حکم بیا منسوخ شو الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده چې کومه زانیه ښځه او زانی سړی دی زنا وکړي کو دا غیر شادي شده وي دی ته به سلسل کوړې لګي سلسل کوړې به دې ته ورکولی کېږي او کنه دا شادي شده وي نو د شادي شده دا د مرفوع حدیث نه هم ثابت دی چې دی ته به رجم ورکولی کېږي او د منسوخ التلاوت د قرآن د منسوخ التلاوت آیات نه هم دا خبره ثابته ده چې دا آیات لومبې نازل شو چې الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما هر کله چې یو شادي شده سړی او شادي شده ښځه بدکاري وکړي نو دا دواړه د رجم کړی شي دا آیات بیا وروستو منسوخ شو خو د دغې آیات صرف تلاوت منسوخ دی حکم یې اوس هم باقي دی یو شادي شده سړی او شادي شده ښځه یا دواړو کې یو شادي شده وي دی بدکاري وکړي نو د دې سزا بیا دا ده چې دا به چې کوم دی په کاڼو باندې ویشتلی شي او په کاڼو به مړه کولی شي حضرت ماغز رضی الله عنه ته نبی علیه السلام یو زنانه سره دقه شانتې بدکاري شوې وه او ګناه ته شوې د دواړو نه نو بیا نبی علیه السلام د دې د رجم حکم ورکړی دی په وړو کاڼو باندې رجم کړي دغه رنګ یو یهودي باندې هم نبی علیه السلام حد جاري کړی هغه شادي شده او بدکاري کړې وه نو نبی علیه السلام حکم وکړو دی رجم کړي نو هغه هم چې کوم دی رجم کړی د دې وجې نه د حضرت ابن عباس رضی الله عنه تفسیر کې فرمایي چې الله فرمایي یتوفاهن الموت تر دې پورې چې دوی وفات کی مرګ او یجعل الله یا وګرځي الله لهن د دې ښځو دپاره سبیلا سلاره د سبیلا په تفسیر کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الرجم للثیب والجلد للبکر چې د شادي شده دپاره چې کوم دی رجم دی او د غیر شادي شده دپاره کوړی دي والجلد کوړی دي سل کوړې به دې چې کوم دی والی کېږي نو که دواړه شادي شدی دواړه به رجم کېږي که دواړه شادي شدی دواړه به رجم کېږي او که دواړه غیر شادي شدی دواړو ته به کوړې لګي که یو پکې شادي شدی یو غیر شادي شدی په زناکارو کې نو چې کوم شادي شده دی دی به رجم کېږي چې کوم غیر شادي شده دی نو هغه ته به کوړې لګي نو دا حکم بیا وروستو منسوخ شو او دا حکم چې کوم دی الله پاک سورې نور کې بیا راولېږو نو اوس دا حکم منسوخ شوی دا ډومبې حکم دویم حکم بس بیانی ولذانی او هغه دو سړي یاتیانها چې داسې کار وکړي څه کار وکړي هغه دو سړي چې هغې بدکاري وکړي د لوط علیه السلام د قوم والا عمل وکړي منکم لتاسونه فآذوهما نو تاسو دې ته تکلیف ورسوئ دې دواړو ته تکلیف ورسوئ تفسیر جلالین لیکلي دي چې تکلیف څه مطلب و دی ملامت کوي او په لتو او په بوټانو او په چپلو باندې ووخی تفسیر جلالین فآذوهما تاسو دې ته تکلیف ورسوئ دا کم سړی چې د سړي سره بدکاري وکړي
قوم لوط والا عمل وکي نو دی په لتو باندې وه تفسیر جلالین او بعض مفسرین وی د بعض فقهاو لکه امام شافعی رحمه الله فرمای چې د دې مطلب دا دی چې تاسو دواړه خدا شادي شوده وي دواړه رجم کې کو غیر شادي شوده وي دواړه تکور. امام شافعی رحمه الله فرمای چې کومه سزا د زنا ده هغه د لواتوت چې دی لواتوت د په زنا باندې قیاس کړل چې کومه سزا د زنا ده نو دک سزا دا د لواتوت. امام شافعی رحمه الله فرمای او دغه رنګ بعضی احادیثونه معلومیږي مشکات شریف کې حدیث کې فرمای چې دا دواړه قتل کړي کم سړی چې د سړی سره بدکاری وکړه دا دواړه قتل کړي شي. دغه رنګ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه منقول دي د حضرت علی رضی الله عنه د شان د نور صحابه په مشورې سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سوځولو حکم ورکړو چې دا کم سړی چې د سړی سره بدکاری کړه د دواړه اوس وځوي دواړه اوس وځوي. او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې سزا ده ځکه قرآن مجید کې د دې سزا نه د شریعت د دې سزا نه د مقرر کړي د په قاضي باندې پرېښه ده چې قاضي ولا کومه سزا مقرر کړله. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دې سزا ده چې دی اوچت په خار کې به اوچت محل وګورئ هغې ته به دواړه وخېجوئ فاعل او مفعول دواړه او د هغه ځای نه به یې رالاړه کړي مړه به یې کړي په دې طریقه باندې به یې مړه کړي. دغه رنګې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دې سزا دا ده چې یو پیره ته داسې کار وشو نو قاضي به ورله سزا ورکړي بادشاه وخت په ښه سزا ورکړي او به یې وخي او که په دویمه پیره یې وکړو نو امام ابو حنیفه رحمه الله هم فرمایي چې دی بیا قتل کړي. دومره خطرناکه سزا ده دومره خطرناک عمل دی چې د دې سزا چې کوم دی شریعت نه د متعین کړي. امام شافعي رحمه الله په زنا باندې قیاس کوي هغه چې کومه سزا د زنا د دقه ده او زموږ نور فقها هغې پکې اختلاف نو مختلف سزاګانې مختلف وختونو کې چې کوم دی ورکړل دي شي. خطرناک عمل دی. نبی علیه السلام فرمایي لا ينظر الله الى رجل الله به دغه کس ته د رحمت په نظر باندې اونګوري هغه سړي ته اتا رجلا او امرأة فی دبرها چې دی یو سړي ته راشي یا یوې ښځې ته د شاده طرف خپلې بیبي ته هم د شاده طرفه نه راځي. کم ځای چې د شهوت پوره کولو دپاره الله نه دی جوړ کړی هغه ځای کې به شهوت نه پوره کوي او که دغه ځای کې د شهوت پوره کو الله رب العزت دغه کس ته د رحمت په نظر باندې. نبی علیه السلام فرمایي چې د 2 اسمانونو د پاسه نه په 2 قسمو کسانو باندې الله رب العزت لعنت کوي. یو کس په هغې 2 قسمه کسانو کې داسې دی چې په هغه باندې الله رب العزت 3 پیرې لعنت کړی او 3 پیرې پې لعنت کوي. هغه کم کس دی؟ نبی علیه السلام فرمایي من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون. 3 پیرې نبی علیه السلام فرمایي چې په دې کس باندې لعنت کوي. هغه سړي باندې لعنت کوي الله چې کم سړی د قوم لوط په شانتې عمل کوي وي دا ملعون دی. چې کم سړی د قوم لوط په شانتې عمل کوي دا ملعون دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې 4 قسمه کسان داسې دي چې دی سحر هم د الله په غضب او په لعنت کې اوسي او ماښام هم د الله په غضب او په لعنت کې اوسي. یو هغه سړی چې دی خپل ځان د ښځو په شان دی جوړي سړی دی او دی خپل ځان د ښځو په شان دی جوړي په ده باندې د الله رب العزت سار هم لعنت راورېږي ماښام هم سار هم دی د الله په غضب کې اوسي ماښام هم د الله په غضب کې اوسي. کریم هغه سیزو چې خوشبویي نه کوي او رنګ چې کوم دی ورکوي ښایست جوړي دا د ښځو دپاره سړو دپاره نه. اوس هلکان هم کریم مږي دا کریم چې یو سړی مږي دی ځان د خپلو ښځو په شان دی جوړي په دې سړي باندې د الله سار هم لعنت راورېږي ماښام پې هم لعنت راورېږي. دغه رنګې نور عملونه چې هغه د ښځو دي او سړو خپل کړي دي نو په دې د الله او دغه رنګې کمې ښځه چې هغه خپل ځان د سړو دپاره جوړي د سړو په شان دی جوړي په هغه هم د الله سحر هم د الله په غضب کې اوسي ماښام هم د الله په غضب کې اوسي. دریم هغه کس دی چې کم سړی د ځناورو سره بدفعلي کوي دا کس هم د سحر د الله په غضب او په لعنت کې اوسي او ماښام هم د الله په غضب او لعنت کې اوسي. او 4م هغه سړی چې هغه د سړي نه خپل خواهش پوره کوي خپل شهوت پوره کوي نو دا 4 قسمه کسان داسې دي چې دی سحر هم او ماښام هم د الله په غضب او د الله په لعنت کې اوسي. دا ډېره خطرناکه ګناه ده. ورته قوم لوط د لوط علیه السلام په نورو قومونو باندې یو عذاب راغلی دی او دا دومره خطرناک عمل دی د قوم لوط
یعنی د لوط علیه السلام قوم چې په دی باندې په یو ځای باندې 3 عذابونه راغلي، دومره خطرناک عمل. نو دلته الله فرمایي چې ولذان او هغه 2 سړي یاتیانها چې د شکار وکي منکم لتاسنا فآذوهما، د دواړو د تکلیف ورته ورسوي. فإن تابا بیا کو چې دوی توبه وباسله، د تفسیر جلالین وی قبل ایذائهما، مخکې د تکلیف ورکولونه، او بعضی مفسرین مینا چې تکلیف ورته ورکا د هغې نه پس د توبه وباسله نو بیا به ملامته کوي، نه بس د توبه استده او عمل یې ټیک کو. فإن تابا بیا کو چې توبه وباسله واصلح او خپل عمل یې ټیک کو، اصلاح وکړله، فاعرضوا بیا مخ واړوئ عنهما د دې دواړو نه، یعنې د دې دواړو نه بیا مخ واړوئ، دوی پسې بیا خبرې مه کوئ، د دې هغه ګناهونه بار بار بیا مه یادوئ، دوی مه ملامته کوئ، ځکه دوی توبه ایستلې ده، خپل عمل یې ټیک کړی دی. ان الله بېشکه الله تعالی کان دی تواب الرحیم، ډېر توبه قبلونکي، رحیم او رحیم. انما التوبه، اوس دا دومره خطرناک ګناهونه مخې ته تېر شو، د انسان په ذهن کې خیال راځي چې دا به الله معاف کړي او که نه. نو الله رب العزت هر قسمه ګناه چې انسان د مرګ نه مخکې توبه وباسي په صدق سره، نو الله پاک یې معاف کړي. نو د توبې ذکر پسې الله پاک کړي. انما التوبه، بېشکه توبه قبلول علی الله په الله باندې دي، للذین د هغه کسانو دپاره یعملون چې هغوی کوي السوء ګناهونه، بدیانې، بجهالت په ناپوهۍ سره، ثم یتوبون بیا دوی توبه وباسي من قریب زر، فاولئک هم دا خلک دي یتوب الله چې توبه قبلي الله پاک علیهم د دوی، وکان الله دی الله تعالی علیما پوها حکیم او خاوند حکمت. نو انسان نه به خامخا ګناه کېږي. امام غزالی رحمه الله لیکلي دي چې ګناهونو باندې اقدام په 3 قسمه باندې، د هغې 3 درجې دي. یو د فرشتو درجه ده او د انبیاء علیهم السلام، چې یو انسان بالکل ګناه نه کوي نو انسان نه به خامخا ګناه کېږي. یو سړی بالکل ګناه ډوکوي نه، د سره ګناه ته ورنږدې کېږي نه، دا د فرشتو او د انبیاء علیهم السلام صفت دی، دا د دې درجه ده، دا به خامخا. دویمه درجه ده د شیطان ده، هغه دا ده چې یو سړی ګناهونه کوي او چېرته پر خپل ګناه باندې نه ستومانه کېږي، توبه نه وباسي، وي دا د شیطان صفت دی. او د مؤمن مسلمان او د انسان صفت دا دی چې د نه کله ګناه وشي نو فوراً دی چې کوم دی الله پاک ته رجوع کی، توبه وباسي. نو دا 3 قسمه صفت دا د انسان دی. یوه درجه د انبیاء علیهم السلام او د فرشتو ده چې هغوی ګناه کوي نه. دویمه درجه د شیطان ده چې ګناه کوي خو په ګناه باندې خپیمانه کېږي نه. او دریمه درجه د انسان ده، د عبدیت ته د بنده ده چې د ده نه ګناه وشي فوراً دی چې کوم دی توبه وباسي. تاسو ته ما ویلو چې په توبه باندې الله ډېر زیات خوشحالي، دومره به زیات خوشحالېږي چې حدیث پاک کې نبی علیه السلام یو مثال ورکړی دی چې یو سړی هغه چې کوم دی په یو ځنګل کې روان دی، اوږد ځنګل دی، او د ده سره په اس باندې د خوراک او څښاک پروت دی، او دی یو ځای کې ستړی شو، هلته کې دمه کوي، ونې ته یې ډډه ووهله، دا اس ته دنه وتښتېدو، اس ته لاړو، چې د سترګې وغړولې، اس ته تښتېدلی دی، دی وږي شوی هم دی، تږي شوی هم دی، ډېرې منډې ترړې ووالې، خو هغه اس یې ونه موندو. دی واپس راغی، هغه ونې ته یې ډډه ووهله او د مرګ په انتظار باندې سملاست چې یاره دلته کې په ناسته رانه په اسانه ساه ووځي، ځکه چې اس خو تللی دی، د خوراک څښاک څه بندوبست شته دی نه، او پیاده د دې ځنګل نه وتی نه شمه. او دی په دغه درمیان کې د سترګې پټې شولې، او چې کله یې سترګې وغړولې نو هغه اس راغلی دی، اس ورته ولاړ. نو دا کس دومره خوشحاله شو چې د ډېرې خوشحالۍ نه وي یا الله وي ته مې بنده یې او زه دې رب یم، وي دا د ده خوله خطا شوه د ډېرې خوشحالۍ. نو دا کس څومره خوشحاله شو چې دې کس ته نوې زندګي میلاو شوه، وي د دې کس دا کم کس چې په دې اس موندو باندې څومره خوشحاله شوی دی، د دې نه زیات الله رب العزت ته انسان په توبه باندې خوشحالي. نو توبه انسان نه فوراً ګناه وشي دی فوراً توبه وباسي. او توبه کې تاسو ته ویلو چې 3 شرطونه دي. یو دا چې په آینده تا چې کوم ګناه کړی دی په هغه ګناه باندې ستومانه کېدل د زړه نه چې دا مې بد کړي دي، ملامته کېدل چې الله دا مې بد کړي دي د زړه نه. دویم دا چې په آینده وخت کې د هغې ګناه نه کلک نیت کول چې زه به دا ګناه نه کوم، په خیر اراده کول چې دا ګناه به نه کوم. او دریم چې هغه په حقوق الله او د تلافۍ قابلي نو د هغې تلافي کول، پورووالی کول، او که نه حقوق العبادي نو د هغې پورووالی کول. حقوق الله مطلب دا چې سړي نه منځونه قضا شوي دي، دی پرې خفه هم دی،
او دې آینده کې نیت هم کړی چې زه به نور منځونه نه قضا کوم، خدا تیر شوي منځونه نه راړي، نو دا ټیک نه ده. دا تیر شوي منځونه به راواړي، په هغې باندې به خفه شي او توبه استغفار به. دغه رنګې د چا نه مال اخیستی دی، دی به هغه مال واپس کړي. دا درې وړه شرطونه د توبې دي چې په دې طریقې سره توبه وایستلی شي، الله رب العزت یې معاف کړي. نو فرمایي چې انما التوبة بېشکه توبه قبلول علی الله په الله باندې دي، للذین د هغه کسانو دپاره یعملونه چې هغوی کوي السوء بدیانې بجهالت په ناپوهۍ سره. د بجهالتن دا کې دي ځکه لګولې تاسو ته ما ویلي چې انسان ګناه وکړي په غلطۍ سره، په جهالت سره، نو دا د الله انصاف دی چې دی معاف کړي. او یو سړی قصدن عمدن ګناه وکړي نو دا الله معاف کړي، خو دا د الله احسان دی چې دی معاف کړي. نو دا نه چې یو سړي په قصدن عمدن ګناه کړی دی، دی توبه وباسي، د توبه نه قبلېږي، داسې نه ده. خو د جهالتن دا کې دي ځکه لګولې دي چې دا د الله انصاف دی، او چې یو سړی سره د پوهې ګناه وکړي نو مې الله معاف کړي، خو هغه د الله هغه معافي د الله احسان دی په دې بنده باندې. ثم یتوبون، بیا دوی توبه وباسي من قریب زر. نو زر کې تاسو ته ما دواړه تفسیرونه ویل چې یو تفسیر دا دی چې څنګه د ده نه ګناه وشو فوراً د توبه وباسله، او دویم د قریبین تفسیر دا دی چې د مرګ نه مخکې توبه وباسله. فاولئک هم دا خلک دي یتوب الله توبه قبلی الله پاک علیهم د دوی، وکان الله دی الله تعالی علیما پوها حکیما او خاوند حکمت. الله په دې پوهه دی چې دا بنده د زړه نه توبه وباسي، کنه زموږ د پښتنو په سره په خوله باندې توبه وباسي، په دې الله پوهه دی او حکیمه خاوند حکمت. وليست التوبه نشته دی توبه للذین دها کسانو د پاره، وليست التوبه نه قبلیږي توبه للذین دها کسانو د پاره يعملون السيئات چې دی کوي بدیانې ګناهونه، حتی تر دې پورې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو ته د دین مرګ، قال دی وی انی بشک ما تبت الان توبه اوستل وس، وللذین او ندها کسانو یموتون چې مړه شي وهم کفار په دې حال کې چې دي کافران. تاسو ته ما ویلو چې توبه تر هغې پورې قبلیږي چې تر څو پورې د انسان زنګدن نی شروع شي، یعنې د آخرت حالات لا نی لیدلی، نو تر هغې پورې د انسان توبه قبلیږي. یا نور د بل طرفه نی راختلی، چې نور هم د بل طرفه راوخته بیا د توبې دروازه بنده شوله، بیا د توبه چې کوم دی نه قبلیږي. او دویمه دا چې کوم انسان غرغره د زنګدن شروع شو، د فرشتې د مرګ ولیدې، دغه ټایم کې دی ډېرې زیاتې توبې وباسي، د توبه بیا نه قبلیږي، او د مرګ نه پس هم توبه نه قبلیږي، ځکه چې زموږ ایمان په غیب باندې دی. نو قبر کې دی بیا ډېرې توبې وباسي، په آخرت کې به یو کافر نی، ټول مسلمانان ني، هر سړی په هغه ټایم کې الله هم مني، د الله پیغمبر به هم مني، خو دغه ایمان بیا قابل قبول نه دی. ایمان هغه دی چې د مرګ نه مخکې دی راوړي، توبه هغه ده چې د مرګ نه مخکې دی وباسي. وليست التوبة نه قبلیږي توبه للذین دها کسانو یعملون السیئات چې دی کوي بدیانې ګناهونه کوي، حتی تر دې پورې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو ته د دین مرګ، قال دی بیا وایي انی تبت الان بشک ما اوستله توبه الان وس، نو د دې توبه نه قبلیږي چې مرګ ورته راغی بیا توبه نه قبلیږي. وللذین نه دها کسانو یموتون چې هغه مړه شوي وي وهم کفار په دې حال کې چې دوی کافران دي. تفسیر جلالین لیکلي چې فإن تابوا فی الآخرة عند معاینة العذاب، چې کله په آخرت کې دې عذاب وویني دی وي زه ایمان راوړم، کافران دي په کفر مړه شوي دي، خو دی وي زه ایمان راوړم، تفسیر جلالین وي د دې اوس توبه نه قبلیږي. اولئک هم دا خلک دی اعتدنا چې موږ تیار کړي دي لهم د دوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک. واللاتی او ها هزی یاتین چې کوي الفاحشه بدکاری من نسائکم ستاسو د ښځو نه، فاستشهدوا تاسو گواهان طلب کوي علیهن په دوی په دې ښځو باندې، اربعه منکم څلور د خپلو سړو نه، فان شهدوا بیا کو چېرې دوی هغوی ګواهي وکړله، فامسکوهن نو دوی بندې وساتئ، فامسکو نو دوی بندې وساتئ هن د ښځو لره، فی البیوت په کورونو کې، حتی تر دې پورې یتوفاهن چې وفات کی دی لره د ښځو لره الموت مرګ، او یجعل الله یا وګرځي الله پاک د دوی دپاره لهن د دې ښځو دپاره سبیلا سلاره، واللذان او هغه دوه سړي یاتیانها چې داسې کار وکړي منکم له تاسو سړو نه، فآذوهما نو تاسو دې ته تکلیف ورسوئ، فإن تابا
بیا ګوچری دوی توبه وباسله واصلح خپل عمل ټیک کو فاعرضوا تاسو مخ واړوي د دوی نه فاعرضوا تاسو مخ واړوي عنهما د دې دواړو نه ان الله بشک الله تعالی کان دی تواب الرحیم توبه قبل انکه مهربان انما التوبه بشک توبه قبل ول علی الله فالله باندې دی للذین دها کسانو د پاره يعملون السوء چې هغوی کوي بدیانې بجهالت په جهالت سره پنا پوجا سره ثم يتوبون بیا توبه وباسي من قریب زر فاولئک هم داخلك دی يتوب الله چې توبه قبل الله پاک علیهم د هغوی وکان الله دی الله تعالی علیما حکیما پوه او خوند حکمت وليست التوبه او نقبلیږي توبه للذین دها کسانو يعملون السیئات چې کوي هغه بدیانې ګناهونه حتی تر دې پورې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو ته د دوی نه مرګ قال بیا وای انی بشک ما تبت الان توبه واستلوس وللذین او ندها کسانو توبه قبلیږي يموتون چې هغوی مړه شوي وهم کفار په دې حال کې چې هغوی کافران وي اولئک هم دا خلق دی اعتدنا چې مونږ تیار کړي دي لهم د دوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک واللاتي هغه ښځې یأتین چې کوي الفاحشة بدکاري من نسائکم ستاسو د ښځو فاستشهدوا پس تاسو گواهان طلب کړئ تاسو گواهان جوړ کړئ علیهن په دې ښځو باندې اربعة منکم څلور له خپلو سړو نه فإن شهدوا بیا ګوجرې هغوی ګواهي وکړه فامسکو نو تاسو بند اوساتئ هن دې ښځو لره فی البیوت په کورونو کې حتی تر دې پورې یتوفاهن الموت چې وفات کې دې ښځو لره مرګ او یجعل الله یا وګرځي الله پاک لهن د دې ښځو دپاره سبیلا سلاره واللذان او هغه دوه سړي یأتیانها چې داسې کار وکړي منکم لتاسو سړونه فآدوهما نه تاسو تکلیف ورسوئ دې دواړو ته فإن تابا بیا ګوچرې دوی توبه وباسله واصلح عمل یې ټیک کو فاعرضوا نو تاسو مخ واړوئ عنهما د دې دواړو نه ان الله بشک الله تعالی کان دی تواب الرحیم توبه قبلونکي او مهربان انما التوبه بشک توبه قبل ول علی الله په الله باندې للذین دها کسانو د پاره يعملون چې هغوی کوي السوء بدیانې بجهالت پنا پویتیا سره ثم يتوبون بیا دوی توبه وباسي من قریب زر فاولئک هم دا خلق دی یتوب الله چې توبه قبل الله پاک علیهم د هغوی وکان الله دی الله تعالی علیما پوها حکیما خاوند حکمت وليست التوبه او نشته د توبه او نه قبليږي توبه للذین دها کسانو يعملون السيئات چې کوي هغه بدیانې حتی تر دې پورې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو ته د دوی نه مرګ قال دی وای انی بشک ما تبت الان ما توبه وستلا الان وس وللذین او ندها کسانو توبه قبليږي يموتون جهوي بڑشیوی وهم کفارن په دې حال کې دي کافران وي اولئک هم دا خلق دي اعتدنا چې موږ تیار کړی دي لهم د دوی لپاره عذابا الیما عذاب دردناک الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب